نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. یو ملګری تپوس کړی دی چې د سجده سهوی دا کومه طریقه چې احناف علما کرام کوي آیا دا د احادیثو مبارکو نه ثابته ده که نه، یعنی دا کومه چې مونږه سجده سهو د اخرني قاعده کې سلام وګرځو او د سلام نه بعد بیا دوه سجدې وکړو او په دوه سجدو پسې بیا تشهد ووایو، تشهد په اخره کې بیا السلام وګرځو. نو دغه طریقه مروجه او معروفه د احناف علماو چې کوم په کتابونو کې لیکلې ده او کومه معموله ده خلک پې عمل کوي، آیا دا په حدیثو مبارکو کې د دې څه ذکر شته دی که نشته دی؟ نو الجواب، دا مسله به لږ تفصیل سره ذکر کړو. ټولو نه وړاندې په دې مسله کې د علما کرامو هغه کم اقوال چې دي، اختلاف د مذاهبو، اختلاف د ائمو، اب مختصرا ذکر کو. علامه عینی رحمه الله په عمدة القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 7 او صفحه 437 کی ذکر کړي. حدیث پاک راوړي او دغه حدیث پاک په شرح کې بیا لیکي چې د دې حدیث په ظاهر باندې یو قوم عمل کړی دی چې سجده سهو به کولی شي قبل السلام مطلقا، د سلام ګرځولو نه مخکې. نو دا مذهب بیا د چا دی؟ نو دی وایي چې وهو صحیح من مذهب الشافعي، دا د امام شافعي رحمه الله مسلک دی. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ، د امام زهري، د امام مکحول، دغه رنګې د ربیعه، د یحیی بن سعید الانصاري، د صاحب القاري، د اوزعي، امام لیث بن سعد رحمهم الله تعالی علیهم اجمعین. د دې ټولو مذهبو هغه دا شو چې سجده سهو به کولی شي قبل السلام، د سلام ګرځولو نه مخکې. دا پکې د دوی مذهب شو. او د امام احمد بن حنبل رحمه الله هم یو روایت هغه د امام شافعي رحمه الله د مسلک موافق دی چې قبل السلام وي. او یو روایت د امام احمد بن حنبل رحمه الله نه دا دی چې کم ځای کې نبی علیه صلات وسلام سجده سهو کړی هلته سجده سهو ده، کم ځای کې نبی علیه صلام سجده سهو نه ده کړې هلته به سجده سهو نه وي. او د امام مالک رحمه الله مسلک او مذهب په دې کې دا دی چې سجده سهو قبل السلام به کولی شي په هغه ځای کې چې په مانځه کې دې نقصان کړی، او بعد سلام به کولی شي په هغه ځای کې چې په کم ځای کې په مانځه کې درنه زیادت راغلی. او د امام حنیفه رحمت الله علیه او د امام ثوری رحمه الله مسلک پکې دا دی چې ان السجود یکون بعد السلام فی الزیادة والنقص، که زیادت ته کړی او که نقصان د مانځه کې راغلی، او سجده سهو چې کولی شي نو دا به بعد السلام د تشهد پورې مونځ به ولوستل شي، بیا به سلام وګرځولی شي یو طرف ته یا دویم طرف ته. د کوم د فقهای احناف اختلاف شته دی چې یو طرف ته سلام ګرځولی کېږي که دوه طرف ته. بهرحال د سلام نه بعد بیا به دوه سجدې وکړی شي او د دوه سجدو نه بعد بیا به تشهد ولوستل شي اخره پورې، بیا به سلام وګرځولی شي. دا طریقه کار دا کم چې معروف دی زمونږ استاسو په دې بلادو کې، دا د امام حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی. او دغه رنګې امام حنیفه رحمت الله علیه شاګردانو د امام ثوری رحمه الله، او دغه رنګې دا مذهب مروي دی د حضرت علی بن ابي طالب رضی الله عنه، د سعد بن وقاص، د ابن مسعود، عمار بن یاسر، ابن عباس، ابن زبیر، انس بن مالک، امام نخعی، امام ابن ابي ليلى، حسن بصري رحمهم الله تعالی علیهم اجمعین. او دیو دا مسلک او مذهب چې خپل کوم بنا کړی دی د دې دپاره مبنا علیه هغه حدیث د ذوالیدین دی چې هغه مروي شوی دی دغه حدیث پاک په صحیحینو کې. هغه وروستو زه بیا تفصیل سره ذکر کوم. نچوړ او خلاصه د دې مذهبونو دا شوه چې د امام شافعي رحمه الله په مسلک کې قبل السلام سجده سهو کولی شي. امام ابو حنیفه رحمه الله او دا نور چې کوم صحابه کرام او تابعین ما ذکر کړل په حواله د علامه عینی رحمه الله، دی فرمایي چې دا به بعد السلام کولی شي. خو دا اختلاف د علماو په څه کې دی؟ نو مختصر شان دا خبره ذکر کوو چې دا په جواز غیر جواز کې دی او که دا افضلیت او غیر افضلیت کې دی. معنی دا ده چې مخکې سجده چا وکړل دا جایز دی او که ناجایز دی، یا وروستو سجده چا سلام نه وکړل دا جایز دی که ناجایز دی. دا اختلاف په جایز ناجایز کې دی
او کنه مخکې د سلام نه افضل دی او که بعد د سلام نه افضل دی، که دا اختلاف په افضلیت او غیر افضلیت کې دی. نو علامه عینی رحمه الله بیا په 440 صفحه د قجیل مذکور کې وایي چې والخلاف عندنا فی الاجزاء وقیل فی الافضل. چا ویلی دی چې د اختلاف په جواز او غیر جواز کې دی، یعنی قبل السلام دا سجده سهو چې کم دی امام شافعی ته جایز وای، بعد السلام ناجایز وای، یا بعد السلام امام منیف رحمت الله علیه ته جایز وای او قبل السلام ناجایز وای. چا ویلی چې دسه ده، چا ویلی چې نه جایز دوانه دي، که قبل السلام که بعد السلام، خو افضل او اولا کمه ولا. امام منیف رحمت الله علیه چې بعد السلام افضل ده، امام شافعی رحمت الله علیه چې قبل السلام افضل ده. بیا امام علی رحمه الله په دې کې پوره تفصیل کوي چې ودع الماوردی اتفاق الفقهاء. امام ماوردی دا داوا کړی ده چې په دې خبره د فقهاو اتفاق ته چې دا خبره په افضلیت او په غیر افضلیت کې ده. جميع فقهاء کرام علما فرمایي چې دا خبره چې دا وایي چې سجده سهو مخکې د سلام نه که پس د سلام نه، دا اختلاف د علماو دا په افضلیت او په غیر افضلیت کې دی. یعنی امام منیف رحمت الله فرمایي چې بعد السلام افضل ده، امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې قبل السلام افضل ده. نو بیا وایي چې وقال صاحب الذخیره للحنفیه لو سجدا قبل السلام جاز عندنا. امام صاحب الذخیره فرمایي چې د احناف د فارغ خبره ده که سجده سهو قبل السلام وکړي شي نو جایز دی. امام قدوریم فرمایي چې هاذا فی روایت الاصول، دا روایت اصول دی چې قبل السلام هم سجده سهو جایز ده. او چا چې لا يجوز قول کړي په احناف کې نو پاغي باندې چې کومه بیا ردم کړي دی، دا خبره بیا صحیح نه ده، بلکې ښه خبره هم دا ده چې دا روایت الاصول دا ده چې قبل السلام که بعد السلام جایز دوانه دي، افضل چې کومه ده هغه بعد السلام ده. دا سه مختصر شانته خبره شوله په دې کې چې مذاهب په دې باره کې څه شی دي چې دا صاحب مخکې کول پکار دي د سلام نه که بعد السلام پکار ده. په دې کې مذاهب هغه بیان څنګه او مختصر بیان شو. دویمه خبره پکې دا وشوله چې دا اختلاف ته جواز که غیر جواز یا د افضلیت که غیر افضلیت، نو پای کې هم دوه قوله دي، خو راجح قول په دې کې هم دغه دی چې دا د افضلیتو او د غیر افضلیتو هغه اختلاف ته د علماو، او دې کې کوم د جواز یا د غیر جواز دا قول چې شوی دی دغه روایت الاصول نه دی. په دې خبره چې موږ استدلال کوو چې آیا دا سجده سهو د بعد السلام وکړی شي، نو په دې کې زموږ سره اول نمبر کتاب هغه صحیح بخاری او د هغې جلد نمبر 1 ته او صفحه د هغې 163 ته. په دې کې امام بخاری رحمت الله علیه حدیث پاک راوړي د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه. دی فرمایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الظهر، نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ماسپخین مونږ راکړه 55 رکعاته. نو چا ورته وویله چې په دې مانځه کې زیادت شوی اې د الله رسوله؟ مبارک ته فرمایي چې څنګه؟ نو غراوی ته فرمایي چې قال صلی ته 5 د الله رسول ته 15 رکعاته وکړه. مبارک صلی الله علیه وسلم فسجد سجدتين بعد ما سلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو سجدې وکړې پس د هغې نه چې سلام یې ګرځولی و. نو دلته سجده سهو یې وکړله او دو سجدې یې وکړلې، خو پس د سلام ګرځولو نه. دا واضح ثبوت دی د دې خبرې دپاره چې سجده سهو به کولی شي پس د سلام نه. او په دغه قضیې باندې بیا بعد ما سلم باندې حاشیه کې هم دا خبره تصریح کړې ده چې دا دلیل دی دا حدیث پاک د احنافو دپاره چې دا سجده سهو به کولی شي پس د سلام نه. بیا امام بخاری رحمه الله بل روایت راوړي په صفحه 164 جلد نمبر 1 کې. په هغې کې هم دغه حدیث پاک دی او د ذوالیدین تصریح پې کړې. تاسو چې ما ویل چې حدیث د ذوالیدین کې دا خبر راغلی ده، هغه د بخاري کې ذکر شوی دی چې دا ذوالیدین نبی اسلام ته راغی او فقال انسیت ام قصرت الصلاه، اې د الله رسوله تاسو نه هیر شو که نه د مونځ کې څه کمی راغلی دی؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل چې لم انسا ولم تقصر. مبارکو ته ویل چې نه خو ما هیر کړي نو د کمی راغلی؟ قال بلا. هغه فرمایي چې اولنا قد نسیت فصلى رکعتین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعات او په وکړل، ثم سلم بیا سلام وګرځاو، نو سلام وګرځاو، ثم کبر بیا الله اکبر ویلو، فسجد سجده وکړه مثل سجوده په شان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کوم نور سجده کولې او اطولا یا د غینم سجده وکړه کړله، ثم رفع راسه بیا د سجدې سر رافورته کو فکبر بیا الله اکبر وی، ثم وضع راسه بیا چې کوم خپل سر کې خود فکبر بیا الله اکبر ویل، فسجد مثل سجوده بیا سجده وکړه
یا دا غینه وګدا ثم رفع راسه بیا مبارک سر راپورته کو فکبر الله اکبر ویل او په نور روایتو کې راځي ثم سلم بیا سره سلام وکړه بخاری کې سره ثم سلم تسلیم نشته ورستو بیا نور روایتو کې براشي چې بیا ثم سلم نو دلته هم نبی اسلام مبارک 2 رکعات وکړو ثم سلم به سلام وګرځاو بیا 2 سجدي وکړلې ګوره دا 2 سجدي د سیده سهو وکړلې خو پس ته سلام نه وکړلې د بخاری شریف ته د دوه روایتونو معلومه شولا چې نبی له صلوات و سلام سجده سهو کړی دا خو پس ته سلام ګرځول نه رانګ دویم کتاب چې زموږ سره دی هغه صحیح مسلم دی جلد نمبر 1 ته او صفحه دغه 214 صفحه ده پای کې هم دغه عبد الله مسعود زمو حدیث راوړي چې د فرمای ان النبي صلی الله علیه وسلم سجدا سجدته سهو بعد السلام نبی صلی الله علیه وسلم سجده سهو وکړه 2 سجدي وکړلې بعد السلام خو پس ته سلام نه وکړه دغه مذکوره صفحه باندې بیا دغه حدیث زولدین هم راوړي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته کله راوړاندې شو دا خبره ته چې الله رسول مونږ د نیر شوی او کنه مانځه کې څه کمې زیاده راغله دي نبی علیہ السلام خلکو نو تاسو کې چې زولدین سوي دا صحیح وای نو خلکو چې صحیح وای نو بیا نبی علیہ السلام مبارک په صلی رکعتین مبارک په 2 رکعات منځو کو وسلم او مبارک سلام وګرځاو بیا چې کوم د تکبیر ویلو سجده وکړه بیا تکبیر ویلو بیا سجده وکړه بیا سر راپورته کو نو نبی علیہ السلام دلته کې چې کوم ده سجده سهو وکړه خو پس ته سلام ګرځولونه او بیا فرمای ورفع قال واخبرت عن عمران الحسين انه قال وسلم ما تستوج بیا په دور روایت کې راغلي دي چې د 2 سجدي کله وکړلې بعض روایت کې سره راغلي چې وسلم او سلام یې دور نو ګرځاو ګور اولی سلام وګرځاو به 2 سجدي وکړلې به ورسته دغه سلام ګرځاول اول دا تشهود لوستل شوی دی بیا سجده سهو شوی دی بیا تشهود لوستل شوی دی بیا سلام ګرځول شوی دی نو په دې حدیثو کې سره بیا د دویم تشهود هغه تذکره هم نشته دی او د اول تشهود تذکره سره هم نشته دی اول تشهود تذکره هغه خود نور روایتونه معلومیږي چې اول تشهود په کې ولې دویم تشهود تذکره په دې حدیثو کې نشته دی په نور حدیثو کې بیا راځي او زه پېښ کوم ورسته نور کتابونه په حواله باندې چې کله سلام وګرځول شي 2 سجدي وکړي شي بیا هم تشهود لري بیا په اخر کې سلام ګرځي نو دلته صرف د اخر د سلام ذکر دی او د سجده سهو نه د سلام ګرځولو ذکر دی او سجده سهو کول ذکر دی او تشهود ذکر په احادیثو کې نشته هغه په نور احادیثو کې راځي خو دلته صرف موږ دومره وایو چې سجده سهو نبی له صلوات والسلام کړی دا خو بعد السلام دا په حدیث ته بخاری او په حدیث ته صحیح مسلم کې راغله په دغه صفحه مذکوره باندې امام مسلم رحمت الله علیه بیا بل حدیث پاک هم راوړي چې نبی اسلام فاطم رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بقي من الصلاه نبی اسلام د کوم باقي صلات پاتې شو غي پورا کړو ثم سجدا سجدتين نبی اسلام 2 سجدي وکړي او هو جالس او نبی صلی الله علیه وسلم ناسو بعد التسلیم فاستسلام ګرځولونه نبی صلی الله علیه وسلم سلام ګرځولونه پس چې کوم د سهو کړی دا دغه رنګ بیا په صفحه 214 باندې نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث پاک د زلیدین د بیا راوړي په وضاحت سره او نبی رسول چې کله خلکو نه تاسو کو چې د زلیدین صحیح وي نو خلکو چې قالوا نعم فصلى ركعه نبی رسول په سبل رکعات ملګری کو ثم سلم او سلام په وګرځو ثم سجدا سجدتين بیا نبی رسول 2 سجدي وکړي پس د سلام نه ثم سلم او په اخر کې سلام وګرځو بیا بل روایت هم بدقه دغه باندې صحابه باندې راوړي چې فرمایي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم رکعات یو ځای کو او به ثم سلم مبارک سلام وګرځاو ثم سجدا سجدته سهوی بیا نبی سم د سجده سهو وکړه ثم سلم او به سلام وګرځاو د دې معلومه شو چې سجده سهو نبی له صلوات والسلام پس ته سلام نه کړی دا د دې حدیث مبارکونه دا معلومه شو اوس هغه خبره کو چې پوره طریقه ته واضح شي نو دا زمان لاس کې ترمذی دی او دا ترمذی جلد نمبر 1 ته او صفحه د چې کوم ده 90 دا عبد الله مسعود سے دغه حدیث په کې راوړي چې نبی صلی الله علیه وسلم صلی الظهر خمسا نبی صلی الله علیه وسلم د ماسپخین منځو کو 15 رکعاته چې ورته ویل چې منځ کې زیادت شوه دی یا د نهر شي ویلي نو فسجد سجدتين بعد ما سلم نبی صلی الله علیه وسلم سجده وکړه 2 سجدي او پس ته سلام ګرځولونه نو له سلام ګرځولې دی دا غي نورستو چې کوم دی بیا سجده کړی دا دوه روایت هم په دغه صفحه باندې راوړي دام د موصول سے روایت ته د فرمایي چې ان نبی صلی الله علیه وسلم سجدا سجدته سهو بعد الكلام چې سهو کړ پس ته کلام نه دا په هغه وخت چې کله کلام په مانځه کې جایز وي بیا چې کله منا شو کلام ته بیا منوال مشوي دی بیا د باب راوړي باو ما جاء في التشهد في سجدته سهو باو د په بیان د هغه حدیثو کې چې داته معلوم ده دا بیان پکې راغلی چې تشهود به ویل کېږي په سجده السهو کې بیا د روایت راوړي عن عمران الحسين ان النبي صلى الله عليه وسلم
صلی بهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته منځ کو فسها مبارک سهو شو فسجدا سجدتين نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو سجدي وکړي ثم تشهد او په دې سجدو بسی ورستو تشهود ولوستلو ثم سلم او د تشهود ورستو چې کم دی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سلام ګرځولې دي حدیثونه معلومه شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګوره تشهود لوستل دی کنه مخکې خو باول تشهود لوستل کیږي دغه کوم اختلاف نشته بیا بس اذا سهو کیږي نو سهو به کله کیږي نو بعد السلام به کیږي پس ته سلام ګرځول نه چې سهو به وشي بیا بس چل کیږي نو بیا د حدیث کې رااله چې سجدتين وکړو ثم تشهد بیا په سجدتين په تشهود لستو ثم سلم او بیا په اخر کې سلام ګرځاو دا واضحه طریقه د احناف دینه معلومه شوله بیا لاندې امام ترمذی رحمه الله فرمایي چې واختلف اهل العلم في التشهد في سجدتي سهو علماء کرام اختلاف کړی دی چې په سهو کې با تشهود لوستل کیږي کنه لوستل کیږي نو چې فقال بعضهم بعض علماء فرمایي يتشهد فيهما په دې دوه کې چې کوم د تشهود بلوستل کیږي او يسلم او سلام ګرځول کیږي ګوره د سجده سهو نه مخکې چې دا کم قاعده ده دې کې هم تشهود لوستل کیږي سجده سهو نه پس دې کې هم تشهود لوستل کیږي او يسلم او بیا چې کم د سلام ګرځول کیږي او بیا د نور علماء کرام ذکر کړی چې وقال بعضهم ليس فيما تشهد وتسليم چې بعض علماء فرمایي چې تشهود او تسلیم نشته ده خو زموږ د احناف علماء کرام مذهب دې ذکر کو چې يتشهد فيهما ويسلم په دې دوه قاعدو کې د سجده سهو نه مخکې هم تشهود بلولي او د سجده سهو نه بعد دا به هم تشهود ولي او بیا په اخر کې سلام ګرځي نو د دې لپاره دلیل کوم هغه دلیل لپاره حدیث ته عمران بن حسین رضی الله تعالی عنہ شو چې نبی له صلوات والسلام مبارک دغه وکړه سلام وګرځولو سجده سهو وکړه او د سجده سهو نه چې کوم د ثم تشهد به تشهود لستلو ثم سلم او به سلام ګرځاو دا په حدیث ته ترمذی کې راغلل او دې حدیث ته ترمذی کې امام ابو عیسی فرمایي چې هاذا حدیث حسن دا حدیث کوم د حسن دی نو دا حدیث صحیح دی حسن دی مطلب دا چې دا مقبول دی دا څلور قسمه د حدیث خبر واحد نه دا په مقبولاتو کې دي نو حدیث باندې کوم جرح نشته دی او دغه طریقه د احناف علماء ته واضحه شوله او دا طریقه چې مونږ کوم کو چول تشهود دی بیا سلام دی بیا په سجده سهو ده بیا تشهود دی بیا سلام دی دی حدیث نام واضحه شو او د قرانګه د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د فعل نه هم واضحه شي ورستو هغه بیا ذکر کومه په حواله د شرح معانی الاثار د امام طحاوی رحمه الله کې دا ثابت شو چې اول تشهود شو بیا سجده سهو شو سلام شو بیا سجده سهو شو بیا تشهود دی او بیا پکې سلام دی او رستو د صحیح ابن خزیمه په حواله باندې ان شاء الله دا خبره تصریح سره راشي بل خبره بل حواله چې موږ پېښ کوو هغه زما په لاس کې سنن نسائی دی او داغي جلد نمبر 1 ته او صفحه 195 ده پای کې د دغه حدیث عمران بن حسین راوړي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم صلى ثلاثه نبی سم درې رکعات منځ کو ثم سلم مبارک بیا سلام وګرځول خیر با قوت ویل شو الله رسوله په مانځ کې څه کم زیادت راغله ده کم نقصان راغله ده فصلى بهم الركعه الباقيه نبی صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو باقی کم نکات شو هغه وکړو ثم سلم او بیا سلام وګرځاو ثم سجدا سجدتي سهو بیا نبی صلی الله علیه وسلم سجده سهو وکړه ثم سلم او بیا کوم ده سلام وګرځاو دلته معلومه شو سجده سهو پس سلام نه بکول شي دا غرنګ بل روایت په دې باب کې هغه زمو سره چې ده سنن ابي داود ده او د دې جلد نمبر 1 ته صفحه 154 په صفحه 154 کې د حدیث راوړي او دا حدیث چې کوم ده دا د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه پر روایت باندې ده پای کې خبره ټول ذکر شو بیا لاندې اخر کې فرمای نبی صلی الله علیه وسلم مبارک قال اذا شك احدكم في صلاته چاته یو مانځ کې شک راغی چې درې رکعات می کړی دي که دوه می کړی دي مبارک فرمایي چې خاص سوچ او فکر دی پکې وکي چې غالب ګمان په کم باندې راغی په هغه باندې د خپل منځ بنا کی ثم لا يسلم او بیا د سلام وګرځي ثم لا يسجد سجدتين او بیا د سجده دوه سجدي وکي وګوره دې کې نبی اسلام قول وکړو الته فعلی روایت مخکې د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ذکر شول چې نبی صلی الله علیه وسلم سجده سهو وکړه فست سلام ګرځول او دلته نبی صلی الله علیه وسلم مبارک امر وکړو چې کله تاسو ته د سی مانځ کې شک راشي نو بنا د مانځو کې پاغه غالب ګمان سره او بیا په اخره کې چې کم ده ثم لا يسلم بیا سلام وګرځو ثم لا يسجد بیا سجده وکړه سجدتين دو سجده دا د نبی صلی الله علیه وسلم قولی حدیث شو
فعلی حدیث ته نبی اسلام هم مخکې ذکر شو او قولی حدیث هم ذکر شو. په اخر کې بیا موږ ترجیح هم ذکر کوو. دا بل کتاب زموږ سره سنن ماجه ده او جلد نمبر 1 ته صفحه دغه 185 ده. د په کې باب ذکر کوي باب ما جاء في من سجدهما بعد السلام. باب د بیان د حدیثو کې دینه دا ثابتېږي چې د سهو کول شي پس د سلام ګرځولونه. پای کې بیا د حدیث راوړي دغه د ابن مسعود عنه د فرمایي چې سجدا سجدته سهوی ویل سلام سجدا سهو وکړه بعد السلام. د ابن مسعود څخه وکړه ابن مسعود څخه سجدا سهو وکړه بعد السلام پس د سلامنا. وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. به دا ویل چې نبی له سلام سره برکم د قصې کړی یعنی سجدا سهو کړی د پس د سلام ګرځولونه. دیم روایت پکې راوړي د ثوبان رضی الله عنه پر روایت باندې قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم. ثوبان زو فرمایي چې ما د نبی اسلام نو واوریدل یقول چې نبی اسلام فرمایل فی کل سهو سجدتان بعد ما سلم. په هر سجده په هر سهو کې دو سجدي خو پس د سلام ګرځولونه. دلته هم د نبی اسلام برک قول راغی چې تاسو به د سهو د پاره سجدتين کوي دو سجدي به کوي خدا به کله کول کېږي دا به پس د سلام ګرځولونه کېږي. دغه رنګي موږ سره بل کتاب هغه شرح معانی الاثار ده او جلد دغه 1 ته صفحه چې کم ده دغه 260 ته. په 260 صفحه کې دغه صحابه کرامو بعض آثار ذکر کړي. کوم د نبی اسلام مبارک بل حدیث نه ذکر کوو هغه په 259 باندې په 259 صفحه کې ده فرمایي روایت راوړي د مغیره بن شعبه رضی الله عنه ده فرمایي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبی صلی الله علیه وسلم ته مزرا کو فصحا مبارک صلی الله علیه وسلم سهو شو مبارک پورته شو رکعتين ته فسبحنا به نو موږ ته چې کوم دی هغه فتح ورکړه ده فمضوا فلما اتم الصلاه مبارک چې کوم دی خپل مونږ جاری وساتو چې کله موږ پوره کو نبی صلی الله علیه وسلم سلم نو مبارک چې کوم دی سلام وګرځاو سجدته سهو وسجدا سجدته سهو او سجده سهو وکړه. ګور دلته هم سلام وګرځاو او د سلام نفس سجده سهو وکړه. دغه رنګي په صفحه 260 کې بیا د صحابه کرام آثار راوړي چې یو اثر پکې د عبد الله بن مسعود صاحب د ابن عباس رضی الله عنه د ابن زبیر رضی الله عنه د انس بن مالک رضی الله تعالی عنهم د دې دغه راوړي چې انهم سجدوا للسهو بعد السلام. دي صحابه کرامو سجده سهو کړی د پس د سلام ګرځولونه. بیا پکې عبد الله بن مسعود صاحب اثر ذکر کړي قال السهو أن يقوم في قعود أو يقعد في قيام أو يسلم في ركعتين فإنه يسلم ثم يسجد سهوه. ګوره دې فرمای چې سجده سهو څه شي ده چې سړی ودرېږي په هغه ځای کې چې ناست دی یعنی د ناست کولو په ځای باندې ودرېدی نو سهو شولې یا چې کولای کینی په هغه ځای کې چې زید ودرېدو نو په قیام په ځای کې تکیناستري نو سهو شوي او يسلم في ركعتين یا سلام پر رکعتين باندې وکړي. نو لکه د هغه زیګونه خې چې په کم کم ځای کې سړی سهو کېږي نو چې سهو شون بیا وسکه فإنه يسلم نو چې سهو شوي په مانځ کې به سلام وکړي ثم يسجد سجدته سهو بیا به سجده وکي دو سجدې د سهو د پاره. وګوره دا زموږه طریقه ته ثابتېږي سیده سهو به وکي کله به وکي د سلام ګرځول نه پس بیا به چلو کی ويتشهد او بیا به تشهود ولولي بیا ويسلم او په اخر کې به سلام ګرځي. مو تاسو ته ویلو چې دا زموږه کومه طریقه چې دا د عبد الله مسعود رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث پاک نه واضحه ده. دا اثر د عبد الله مسعود صاحب نه او د غرنګ ترمذی روایت می پیش کو شول سیده سهو کول دي پس ته سلام نه بیا تشهود کول دي بیا سلام ګرځول دي. د قرنګي ابن مسعود رضی الله عنه او فرمایل چې یسلم سلام به وګرځول شي ثم يسجد سجدته سهو بیا به سجده وکړي چې د سهو لپاره ويتشهد بیا به د نورستو تشهود ولستل شي به پوره شي ويسلم او په اخر کې به سلام وګرځول شي. نو دا د احنافوغه پوره طریقې کار یو د اثر د ابن مسعود سم واضحه شوله او بلغه حدیث چې کوم د ترمذی په حواله باندې مخکې ویل دا غي نظم غا طریقې کار واضح شو او ورستو بیا د صاحب خزیمه په حواله باندې وایم چې پای کوم د طریقې کار واضح ده. بل اثر د راوړي عبد الله بن عباس رضی الله عنه ته فرمایي چې قال سجدتا سهوي بعد السلام سجدتا سهو کله کول شي بعد السلام فست سلام. بل اثر راوړي د عتاب بن رباحنا ته فرمایي چې صلیت خلف ابن زبیر ما منذ کو عبد الله بن زبیر سره پسې فسلم في الركعتين د سلام پر رکعتين وګړو قوم له ذکر نه فتح ورکړه فقام فاتم الصلاه منذ پرکو فلما سلم سجدتين فلما سلم نو چې کله موږ پرکو نو په اخر کې سلام وګرځاو سجدا سجدتين بعد السلام بیا دو سجدي وکړي پس ته سلام نه.
او بیا دغه عطا ابن ابي رباح فرمایي چې زلاړم ابن عباس ته خبره وکړه چې دغه رنګ عبد الله بن زبیر سره پسې منځو کو هغه د سن طریقې کار وکړو دا کار صحیح کړی دی که خطا کړی نو ابن عباس ورته ویل چې فقال احسن واصواب ډېر ښکلی کار یې کړی او حق ته پکې رسېدلی دی یعنې دا کار حق دی او دا کار ښکلی دی چې اول د سلام وګرځول شي بیا د سجده سهو وکړی شي. دغه رنګې دویم روایت هم راوړی دی د عبد الله بن زبیر سره په حواله باندې چې د قوم ته منځ وکړو هغه چې کم د سهو شو او په اخره کې بیا د سجده سهو کړو څنګه چل کوي ثم سجدا سجدتين بعد ما سلم دو سجدي وکړو خو پس سلام ګرځولونه. او دغه رنګي د انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ جواب د نبی اسلام مبارک صحابي دی دهم قال يسجد سجدتين بعد ما يسلم سجده سهو کول شي دو سجدي خو بعد ما يسلم پس سلام ګرځولونه. د دینه هم معلومه شو دغه رنګ د انس بن مالک څخه یو بل روایت هم راوړی دی چې ثم سجدا سجدتين بعد ما سلم تاسو که کوم څوک دغه شي سهو شي نو سجدا سجدتين دو سجدي به کول شي بعد ما سلم پس دا غنه چې سلام ګرځولې. نو د صحابه کرامو د اقوالنا او د فعلنا دا معلومه شو چې سجده سهو او پس سلام ګرځول نه کیږي. دا او شرح محمد الاثار جلد نمبر 1 صفحه 260. دا رنګي په سنن کبرا د امام بیهقی رحمه الله جلد نمبر 2 او صفحه 336 کې حدیث پاک ده هم دغه حدیث راوړي د عبد الله بن جعفر رضی الله عنه په حواله باندې ده فرمای عن عبد الله بن جعفر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چې نبی اسلام بارک فرمایل من شک فی صلاته چاته چې مانځه کې شک راغی فليسجد سجدتين بعد ان يسلم د دو سجدیو کې د شک لپاره یعنی سجده سهو دی کې خو بعد ان يسلم پس سلام ګرځولونه. او بیا پسې سنن کبرا کې امام بهقي وایي چې هاذا الاسناد لا باس به په دې سند کې سباق نشته د سند صحیح دی. خو دا یو خبره کوي چې حدیث ته ابو سعید خدری رضی الله عنه دینه صحیح دی ډیر تنه صحیح دی. په پای باندې لاندې جوهر النقی کې علامه ماردینی چې شعر د ترکمانی سره هغه لاندې بیا د جواب کړی دی دغه جرح هم جرح خو نشته دی خو دا خبره کړې چې حدیث ابو سعید خدری تنه اصح دی نو د اصحیت هغه جواب د تفصیل سره کړو که ذکر کوم خبره نه ودیږي. دویم حدیث دی راوړي په دغه خپل جلد نمبر 2 کې په صفحه 337 باندې او حدیث ته ثوبان رضی الله عنه چې مخکې ما ذکر کو مبارک فرمایي نبی اسلام قال لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم د هر سهو د پاره په دو سجدي کول شي خو پس دا غنه چې سلام وګرځول شي. او په دې روایت باندې چې کوم د بازي سند هغه جرح کړي خو جرح دغه څه کړي ده چې په دې حدیث ثوبان کې دی وای چې په دې کې زهير د ابن سالم العنسی په دې باندې دی ویل چې و اسناد وهذا اسناد فيه ضعف په دې اسناد کې ضعف دی. په پای باندې علامه ماردینی رحمه الله فورت تفصیل سره جواب کړی دی. دغه رنګي په نصب الرای کې علامه زیلی فورت تفصیل سره جواب کړی دی. دغه رنګي فتح القدیر کې علامه ابن الحمام فورت تفصیل سره جواب کړی نور کتابونو دغه جواب کړی دی. هاذا دغه خبره هم د جرح نه چې کوم دی فاقه ده. دغه رنګي مسره بل کتاب په دې باره کې هغه نصب الرايات امام زلعي جلد نمبر 2 او صفحه دغه 168 تا پای کې دغه حدیث ته ثوبان رضی الله عنه راوړي چې لكل سهو سجدتان بعد سلامه د هر سهو د پاره دو سجدي به کول شي خو فست سلام نه. او بیا علامه زلعي فرمایي چې قلت اخرجه ابو داود او ابن ماجه دا حدیث پاک امام ابو داود هم راوړی دی ابن ماجه هم راوړی چې مخکې موږ هغه ذکر کړل. او وایڅوک چې کلام کوي په زهير بن سالم العنسی کې چې دا روایت کړی د عبدالرحمن بن جبیر نه نو دغه کلام د چې کوم دی هغه بیا صحیح نه دی ور جوابونه بیا دغه دلته کړی شوی دي. او دغه رنګ ما تاسو ته نور کتابونو حواله سره مو ویل علامه مردینیم کړی دی او فتح القدیر کې ملهم دغه پورا جوابونه کړی دي. بهم روایت راوړي د عبد المسعود سم نه چې صلی الله علیه وسلم په زاد او نقص نبی سم ته منځره کوي کې زیادت کوي ته نقصان فلما سلم چې کله مبارک سلام وګرځول چاو ته ویل چې اې د رسوله د منځ کې سنوي امر راغلی دی مبارک پر ما چې څنګه نو چاو ته ویل چې صلیت کذا وکذا نبی اسلام مبارک چې کوم دی قبله ته مخ کو وسجدا سجدتين ثم سلم مبارک سلام سجده ساو وکړه به د نورستو چې کوم دی سلام وګرځاو ثم اقبل عن وجهه به موږ چې کوم دی
هغه مخ را وګرځاو او په اخیره کې وپرمایل چې افسوس تاسو ته بشر ما تاسو څنګه سهو کېږئ زم د سهو کېږم او به وپرمایل چې اذا شک احدکم فی صلاته کله تاسو په منځ کې شک راشي نو د هغه سوچ او فکر وکړي چې غالب ګمان په کم راغی په غیر خپل بنا منځو کې ثم لا یسلم به سلام وګرځي ثم لا یسجد به سجده وکړي سجدتين دوه سجدي دا حدیث کوم ابو داود ذکر کړي په لفظ د بخاری سره مخکې هغه تفصیل سره ذکر کړو بل حدیث د عبد الله بن جعفر زانو ذکر کړی چې هغه مخکې ذکر کړی دی پای کوم دار دی چې من شک فی صلاته فلیسجد سجدتين بعد ما يسلم د دوه سجدیو کې پس سلام ګرځولونه دي کې هم دا ثابت شو چې سجده صحابه کول شي پس سلام ګرځولونه دا رنګي علامه عینی رحمه الله هم په جلد نمبر 7 او صفحه نمبر 439 کې روایت راوړي د خپل خبرې د پاره چیرې دا سیده صحابه کله کول شي نو دیو چې سیده صحابه فاست سلام ګرځول نه کول کېږي او حدیث ذواليدین چې هغه روایت کړی شوی په صحیحینو کې چې مخکې هغه په تفصیل ذکر کړو او بیا وای چې واحتج ايضا باحاديث اخرى او دي احناف علماء په نور احاديث باندې چې کوم د احتجاج نیولې چې یو روایت په امام ترمذی راوړل دي چې هغه متستوی د امام دغه حدیث ته د مغیره بن شعبه رضی الله عنه هغه مخکې موږ ذکر کړو بل حدیث راوړل د امام مسلم په حواله باندې د عمران بن حسین رضی الله عنه هغه هم تاسو مخکې ذکر کړو دا رنګي بل حدیث راوړل چې امام طبرانی راوړل د حدیث ته محمد صالح بن علي بن عبد الله بن عباس نه قال صليت خلف انس بن مالك انس بن مالک ابن منذ کو فصحا فيها انس بن مالک سے سهو شو فسجدا بعد السلام سجده سهو کړ پس سلام نه دا نور ډیر روایت په کیمرا وړي بل روایت په راوړي د ابن سعد د طبقات په حواله باندې د عطا ابن رباح په حواله باندې خدای مخکې موږ د شرح معنی الاثار په حواله باندې ذکر کړل او دا غنګ روایت د سیم خزیمه راوړي دی د حدیث عبد الله جعفر نه هغه موږ مخکې د نور کتابونو په حوالو باندې ذکر کو کنه چې من شک فی صلاته فلیجوز شتین بعد ما يسلم ومنها ما رواه ابو داود حدیث ابو داود راوړی دی ماجه راوړی دی امام احمد صاحب راوړی هغه موږ مخکې ټول په تفصیل سره ذکر کړل چې کل صاحب سجدتان بعد ما يسلم دا رنګ امام طحاوی بعض آثار راوړي هغه آثار هم چې کوم دی موږ مخکې په تفصیل سره ذکر کړل دا مصیب د علامه عینی دی په ذکر کو چې علامه عینی رحمه الله هم د دې خپل خبره د لپاره د احتجاج د لپاره د حدیث پاک په دلیل کې ذکر کړی او په استنباط او په استدلال کې ذکر کړی دي کوم چې موږ مخکې د کتابونو په حواله باندې ذکر کړل نو څوک دا ونوي چې را د حدیثو چا د دې خبره د لپاره په دلیل کې ذکر کړی دي دا حدیث پاک چې ما څومره ذکر کړل دا د دې خبره د لپاره چې صحابه کېږي فست سلام نه د دې خبره په استدلال کې دا علامه عینی رحمه الله هم په خپل کتاب عمدة القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 7 کې ذکر کړی چې دا حواله موږ مخکې ذکر کړل او بیا یو سوال امر وړي او دا سوال جواب کوي خو خبره بیا وګديږي چې امام بهقي په معرفه کې ذکر کړی دی زهري فرمای چې دا کم چې سیده سهو را پست سلام نه وای دا خبره منسوخه شوې ده یعنی سیده سهو پست سلام نه کول شي دا خبره منسوخه ده سیده سهو مخکې سلام نه پکار دی وای دا خبره صحیح ده نو هغه جواب علامه عینی کوي چې قلتو زوی دایمه چې قول زهري منقطع دی ځکه قول زهري چې کوم راغلی دی په سند کې یو راوی دی چې مطرب بني مازن دی او یحیی فرمای کذاب نو دا راوی دروغجن دی امام نصفی فرمای غیر ثقه دا سره ثقه نه دی ابن حبان فرمای لا تجوز روایت عنه دنه روایت چې کوم دی صحیح نه دی ولهذا دا خبره هم چې څوک کوي چې دا بعد السلام سیده سوا کول دا منسوخ دی نو د پر روایت دا پر روایت امام زهري باندې وای او دغه په سند کې مطرب بن مازن دی هغه سره دروغجن دی دروغجن دی نو د روایت قبول نشو بل په دې باره کې چې موږ ذکر کوو چې راست د صحو پاسته سلام نه کول پکار دي او تشهود پکې مستل پکار دي نو دا زموږ سره صحیح ابن خزیمه او د صحیح ابن خزیمه جلد نمبر 1 او صفحه 409 ده د پورا باب لګي باب التشهد بعد سجده سهو نو باب د په بیان د تشهود کې پس د سجده سهو نه اذا سجدهما المصلي بعد السلام چې کله مصلي د سجده سهو وکي او د دوه سجده وکي خو پس ته سلام ګوره کې دوه خبرې راځي یو سجده سهو پس ته سلام نه چې مصلي وکي دویم چې د سجده سهو پس ته سلام نه وکړو نو بیا به تشهود ولي نو دا ته باب لګي او په دقه باب کې چې کوم دی حدیث د عمران بن حسین راوړي کوم چې موږ د ترمذی په حواله باندې پیش کو مخکې د فرمایي عن عمران الحسين
عن عمران بن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم تشهد في سجدتي السهو نبی اسلام تشهود واستلې په سجده سهو کې وسلم او به سلام ګرځولې دي بیا سلام ګرځولې دي. نو ګور دینه هم ثابت کړه دا خبره چې نبی صلی الله علیه وسلم سلام ګرځولې دي سلام پسې چې کوم دی سجده سهو کړی دا به تشهود واستلې دي او به په اخر کې سلام ګرځولې دي. او بیا ورسته فرمای چې وحدثنا به ببغداد مره فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم نبی صلی الله علیه وسلم منځ ور کړلو فصحا په دې منځ کې سهو شو فسجدا سجدته سهو نبی صلی الله علیه وسلم سجده سهو وکړه بعد السلام خو فست سلام ګرځولنا. او بیا لاندې څه فرمایي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم صلى بهم نبی اسلام د خلکو ته منځ کو فصحا فی صلاته او نبی اسلام د منځ کې سهو شو فسجدا سجدتين نو سجده سهو وکړه. نو پس بر معلوم شو چې سجده سهو کله وکړه بعد السلام. بیا فرمایي ثم تشهد بیا پس نبی اسلام تشهود رسول ثم سلم او بیا پکې کوم نبی صلی الله علیه وسلم مبارک هغه سلام وګرځاو. نو دیم دا معلومه شو چې سجده سهو پس سلام نه کړی دا او چې بیا سجده سهو کړی دا نه ورستو بیا تشهود واستلې او د تشهود ورستو بیا سلام ګرځول شوی دی. بیا فرمایي چې وقال سعيد بن محمد ان النبي صلی الله علیه وسلم صلى بهم نبی اسلام د خلکو ته منځ کو فسجدا سجدته سهو نبی اسلام سجده سهو وکړه ثم تشهد او بیا نبی صلی الله علیه وسلم مبارک چې کوم د تشهود وستلو وسلم او بیا سلام وګرځولو. ټول خبره واضحه شوه چې منځ کې څوک سهو شي نو سجده سهو به کولای شي پس ته سلام ګرځولو نه بیا به پس تشهود وستل کیږي بیا به تشهود نو بعد چې کوم دی سلام ګرځول کیږي او د منځنه به چې کوم دی هغه فراغت حاصلېږي. اخیره کې دا خبره ذکر کوم چې فعلی روایت د نبی صلی الله علیه وسلم چې دی پاغه کې دوه قسمه خبرې راغلي دي. فعلی روایت د نبی صلی الله علیه وسلم نه مونږ یو خبره پکې دا راغلي چې نبی اسلام سجده سهو کړی دا خو مخکې د سلام ګرځول نه. دویم فعلی روایت د نبی اسلام دا دي چې نبی اسلام سجده سهو کړی فست سلام ګرځول نه. نو په فعلی روایتو کې تعارض راغی. نو اوس د دفع د تعارض لپاره زمونږ دا خبره کوو چې دا تعارض خو په روایت د نبی صلی الله علیه وسلم د فعل کې راغی. نو د دې لپاره زه تفصیل چې کوم مختصرا نو دا نصب الرایا او جلد نمبر 2 دی او صفحه د 169 ده. فرمای فتعارضت روایتا فعل وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک نه چې کوم د فعل روایت مونږ راغلی دی نو په کې تعارض واقع شو. یو فعل د نبی اسلام ته د روایت کړی شو چې سجده سهو کړی دا قبل السلام بل فعل د نبی اسلام ته د روایت شو چې سجده سهو کړی بعد السلام. نو دې فرمایي چې وبقي التمسك بقوله صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم هغه قول شریف چې کوم دی هغه د معارضین سالم پاتې شو مونږ تاسو ته. نو پاغي مونږ تمسک وکړو او چې تمسک په مونږ وکړو نو بس خبر او دا شول چې بعد السلام به سجده سهو کول شي. او قول نبی اسلام مبارک حدیث ته ثوبان رضی الله عنه چې مخکې مونږ ذکر کو چې نبی اسلام فرمایلی کل سهو سجدتان بعد السلام د هر سهو لپاره دوه سجدې خو پس سلام نه. نو دا د نبی اسلام قولی حدیث دی او قولی حدیث دا سالم د معارضین یعنی د دې په معارضه کې نبی صلی الله علیه وسلم د قول بل نه دی کړی چې تاسو سجده سهو وکړئ خو مخکې د سلام نه. نو قولی حدیث ته نبی صلی الله علیه وسلم کې تعارض نشته دی هغه سالم دی د معارضین او پای کې صراحت سره راغلی چې کل سهو سجدتان بعد السلام نو پس ته سلام نو سجده سهو کول شي. او چې فعل نبی اسلام دی نو پای کې تعارض دی قبل السلام پکې هم ذکر راغلی سجده سهو بعد السلام پکې هم راغلی هغه تفصیل سره خبره مخکې ذکر شوله. موږ تاسو ته دارا پاتې شوله چې قول د نبی صلی الله علیه وسلم ته دی چې لكل سهو سجدتان بعد السلام بس په دغه باندې چې کوم دی هغه عمل کول شي او دغه خبره چې کوم دی هغه راجحه ده او دغه افضل ده. او بیا به دغه سلام نفس سجده سهو چې سهو پسې به تشهود پسې وای چې کوم دی سلامي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.